الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمویدت منی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې من عاصی کا صام رمضان چې میاشت رمضان رجی ونسی ثم بیا اتبعه 6 من شوال بیا دیغه بعد دی بیا د شوال د میاشتې شپږ ورځې ونسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کان کصیام الدهر کلی دا انسان داستا لکه ټول عمر لجانی ولی وی. د میدت منی رمضان مبارک میاشا په میشتوس باندې تیرا شوا چې د نیکای د ګټل یو سیزن وو. خوش قسمت دي خلق چې په دغه میاشي رمضان مبارک میاشي عبادتینه وکړل، ذکرینه وکړل، تلاوتینه وکړل. ډېر خوش قسمت دي او رمضان رجی ونی ولی او داس قسم خلق باوی چې دا میاش به صحیح عبادت نوی کړي، د الله بندگی به په صحیح طریقه باندې نوی کړي، نو په حال کې باندې د میاش تیر شوا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کالا د رمضان مبارک میاش رجس کوونسی او د ایغه نه بعد بل میاش چې کیما اراونه دو چې ایتا شوال مبارک میاش وی په دا میاش یا شپږ رجې ونی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمائی چې دا انسان داستا لکه ټول عمر رجانی ولې ټول عمر. بلکہ زنا پا حدیث دا امر ولی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکا یو کل رجانی ولی وی. بیدی مویدت منی چیرتا ایوام میاش پیش ورزی رجا او بل طرف تا ټول کول او بل حدیث دا فرمائی کہ ټول عمر رجی صحب اللہ پاکتا ولی کی. دا میاش چی کیما شیریدو دا دی شوال مبارک میاشتو دی عید الفطر هغه میاشتو چې دیتا شوال وی عربی میاشت شي په داغه میاشت دوا شینا د سنت طریقہ دو یو نکاح کړل او بل ورسرا په دا میاشت وروکل بل ورسرا په دا میاشت درجه نیول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه ایو طریقہ دو. امیشتوس خلق پښتونا په دا میاشت بلکې د کم اختر 9 ساعت د ستر اختر پر د دوی میاشتې د سترې د کامین په میان شه دی په دغه شی نو روبه کو نه نکاح کو
ویلې چې دغه سپېرې میاشتې دي د مې عزتمنې دغه میاشتې سپېرې نه دي خو دغه میژ ویل که دغه رواجه او دغه طریقه د میش په خلق شدو میش تو خلق نه مخشي دا خبره د نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نه مخشي دا جاهلیت پزمونه شي دا خلق یو دا جوړ کړایو چې دا میاش به ورو نه کوي په دا میاش به نکاح نه تړي دا میاش صحیح نه دي جاهلیت د پیغمبر اسلام زمونه نه مخشي پاغه خلق شاده طریقه وا هغه طریقه نن د میش په خلق کې موجوده ده چې په دا میاشتې دا دوی میاشتې شي د کام اختر ورسره د لوی اختر په میان شي وروي نکاح ما کیدنه ده صحیح 10 پیر دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی مبارکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چې د کام اختر او د لوی اختر په میان شي مو هود په دام یا شوي دا وایغه بعد د مو نکاح په دام یا شوي دا نو وی چې کچره سپر ولای وای سپرته وای خو وی چې دغه په ټوله شدینه نه بختوره شدینه زیا په ټوله شدینه نه افضل شدینه زیا کچره داس پر ولای وای نو اول خو په چارو کې زس پر وای نو بی بی عائشہ فرمای کې د سمرا بختور یا وې داسې بختور یا چې داسې دوی جهان سردار داسې پیغمبر الله متخوند رو کړیو داسې اوچات خوند چې داسې خوند دي چا نشتا بیا بی بی عائشہ فرمای وجه داسې پیغمبر الله مترو کړیو چې کله دا پیغمبر دنیا نه تللو ا دیغه سار مبارک دی مو په غیش پرېتو او په هغه شي دیغه تا سیا وینا لوړه نو وی کې په دینه بل بختری په دینه بل بختر ولایشتا چې د پیغمبر علی صلوات و سلام سار مبارک دی مو په غیش او نبی علی صلوات و سلام نه سیا لوړه بلکہ بی بی عائشہ فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټیم چې د مارک ته لشکې ټیم پته وو نو په دا ټیم باندې موریر عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچایو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مارک ته لشکې ټیم پته وو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بی بی عائشہ ته رغلو چې کله رغلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلو نو په جوب سے مسواک به سراو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا وکړه پوښلی نذیر باندې به توقع چای د مسواک وای نو بیبي عائشہ ته پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ته زړه شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې اے پیغمبره مسواک وړي وتی ویل نه مسواک وړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مارک ته لشکې ټیم پته وو پاغه ټیم باندې هغه مسواک بی بی عائشہ د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ نو کوستلو وایغه نه بعد ویر یکلو پیغمبر تا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل غوشش اولو وتی بیا متروکړو او چې مو عبدالرحمن ته نویر کولو دغه نه بعد مو یا خلطه کړو اغه نه ما په خله شوولو اغه نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه او د مول یاړه سره په وځي شو مسینه تلوړه نو په دینه بختر ولای په دینه او چتولای بلشته چې د دوی جهان سردار لیاړه او د مول یاړه سره په وځي شو کچریس پر ولای وای نو د مونږه کاخ په داسې میاشته شوی دا چې په هغه وخت به نکاح چا نکړو اورو به چا نکړه نو بی بی عائشہ فرمای چې وکسا ز دامره بختوره شزینایا ز سپیران نه یا ز دامره بختوره یا چې د مار په واقعیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه د موسینه تلوړه او ز دامره بختوره یا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مارګه زنکدان
سایت لل او د مپغیشه د هغه سار مبارکو نو په دینه بل بختر ولا اشتا کنهشتا نو مې عزت منی میش خو ویل چې دا خو داغه طریقه په میشتو شدو نه میشتوس نه مخشه چې کله حدیث وکتل په حدیث شدارو بلی دي چې پیغمبر علی صلوات و سلام نه مخشه خال کې داغه خبره په ذهن شه پرتا وا چې نکاح کړل او ورو کړل په داغه میاشه دا صحیح نه دي دا سپر دي نو بیبي عائشہ فرمایي چې مو نکاح په د میاشه کړی دا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې شیخ د میاشت رمضان رجه ونسی او د رمضان د رجه نه بعد شپږ رجه نراونی ولې چې د ایس کی میا شریرو امیجا د اوان په ورځ باندې عید وو ان ایسوبه توکا نن د عید او مورې دردريمي یعنی نن د شوال اوم تاریخ تا او ورې د میاش مینا تیر شوا دروي شورې د میشتا پوتی دی په داغه د دروي شورې شي یعنی د شورې شي په شوال میاش رجان ول شپږ رجنی ول پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای لکه ټول عمر رجانی ولی ټول عمر دا حکمت علما دغه بیانوي چې په رمضان شه د شورې دي او ایک نابد اشپیش رجی په شوال سے ونسا نو دیش جمع اشپیش تی سرا جمع که دا اشپیش دیش رجا شوا یعنی اشپیش دیش رجی دا رجا شوا 33 دن رجا شوا دا 33 دن رجی دیتا چه هار یو عمل اللہ پاکا پلا سے عمل بلوی نو چی صوب ضرب ویر که 36 تا پا 10 شه نو داغا نو 360 ورځې اردريمي 360 ورځې سب الله پاک ور کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی مشکات شریفه د حدیث یو کې توب دا چې دا عالمون صاحبون چې کلا وړه دوراوي شپږمه دورا شي هغه درجه شي دا کتاب توحید حدیث کتاب دا هغه شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا ایواره جاونی ولا نپلی ایواره جاونی ولا رمضان نه علاوه الله رب العزت سمره بدل ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دامره به د انسان دی ویره جې په وجه سره جهنم نه لری شي لکه د مزکه د اسمون په مابین شه سمره فاصله دو لکه د مزکه د اسمون غوندې دامره به انسان د جهنم نه لری وي په یواره ځنی ولې غوندې بیا د مو عزت من علماء کرام ادی حدیث پروشنائی شه ادی اندازه لګولې دو چې دمزکه اسمن ما بن شه سمره مزال دا نو یې اندازه لګولې دو چې د دنیا په سبب باندې 500 سال مزال دا 1500 کله مزال دا لکه دامره به د انسان دی ویری جپ وجه سره د انسان د جهنم نه لري وي بلکہ بل حدیث شریف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چان اپلی رضا ونی ولا کہ دغه انسان به د جهنم نه دم لري وی لکه یو کوړه بچای دا په منزله شدا په دیګونه شدا اغه زینا و زری وشي او دا د کوړه بچای پاو باندې شي او داغه مزال کو ټول عمر مزال وکړو چې سمرا عمر مزال وکړلو په ویری چې په سر به د انسان د جهنم نه لري وي دمر مزال لکه سمه د کوړه کړای وي او حیات الحیوان یو کتاب دا اسلامی کتاب شي چې دا زناور او د مخلوقات هغه تحقیق کړی دا دې زناور متعلق عمرینه په شو وشالې دي د فائدې وشالې دي او دا الله پاک نعمتونه ذکر کړی دي نو ایک کتاب ته حیات الحیوان ویي حیات الحیوان کتاب شي عالم نکی چې پټول مرغی شي پټول زناور شي ډیر عمر چې الله ور کړی دا کوړه کې ته الله ور کړی دا چې کوړه کې سمره عمر دا هغه کوړه
چې سکی ونه ولی سکی زخمی نه کو سکی خوش نه کو پته شي باندې ونه لګي و چې کوړاغه زر کول عمر ذکر شوی دا نو دا کوړاغه بچای دا چې کله وشي او دا اغنا بعد پرواز کو مزال کو زر کول مزال کو دا انسان به دم نه د جهنم نه لري په ویره چې پوجا سره میش خو بیاي کې رمضان رجیدي او سخورای مې ونی ولې تندا دول وجدو شانش خو 10 اجي بارے جوي چې بالکل پاتره نه لګیدلا چایا رمضان دا آیا مجری جاني ولیدو سم نقشلای مسمو آ وریزه آ برمینا ایشیا ماشاءالله مسم در خواندوار ده کچیر میز اخو دی الله پاک طرف نه فرض عبادت وو اخو په میشت باندې کزنه مې غوړي کنه مې غوړي خواهابه کې او چې وینه کې انکار وکي کافر کېږي او چې پرېج د کزدان یا صد وجه د راپوتي شي کزئی بار ګرځوي کانی وی تو غوړه به الله پاک نسی اخو فرضی عبادت وو دا د کیم شوال شپږ رجیدي دا نفلی عبادت تا او دغه یو داسې مثال علما بیانوي لکه یو سړی دا کیر جوړوي بیا دې کیر ته مزدورون اروانسي بیا یو مزدور یې ونیولو هغه مزدوران نسبو او تصوري پېشمیر کا او تصو مزدورای دو اګایز نه مزدورا شریکا دی و بجینا شریش وا تر دې سلویره بجې پره نه دیته چټی شي او دا مزدور چې کله مالک ته ویل شي چې مخ ټوله ورستار وکړه اګایز نه مزدورا وکړه تر دې مزدګار سلویر بجې پره متخپل ورزنا روکا آغا مالک ورزنا ورکو ټول مزدورون لوټ شي یو مزدور پتی شي چې مالکا امو کو تو سره مزدورا وکړه کیم حق دې تو مو باندې وا حق مې دې پیرا کړو ریپایدار وکړي انارا کسونه مزدورا وکړه خیر دا زد وګنټه نارا مزدورا کنده الله دې پرا الا گیا شي خشت سموي اشګه سره وریا کوي وزینا بل دیتا نو د مې عزت منه په داغه ځای شي مالک چانه ډیر خوشي شي هغه کا سنت په سنت باندې مونږ چټي کو لوټ شي هغه نه ډیر خوش وي کله دغه کاس نه چې دا چا د مزدورات جوتای و سره وکړه بلکې د مې عزت منه ځوین چې خپل ورزونه خو تو ور کړه مزدورا وکړه پاخو به دمه سره نه خوشي شي لکه سمرا په دامو د خوشي چې وکسا مسره د درګنټ مزدورات جوتای وکړه مالک در خوشي رب العالمین دا سویای چې د انسان باندې مو د رمضان رجه فرض کړی وي اخی ونی ولې وکسا په جوتای شي د مو باندګون وکسا د مو بندا وکسا رمضان رجه خو یوام یا شونی ولې جوتای شپږ رجه نه راونی ولې الله پاک په سمره خوشي جبدا باندې او بل طرف ته دا فضیلت وکسا چې الله پاکا د ټول عمر رجه صوب الله تعالی کی او بل طرف ته دا وکسا چې رمضان د جن علاوه نفلی رضا لکه امزکه د اسمون په مابین شبه انسان د جهنم نه لري ویو ای ویرجه په سر باندې ډیره بختوره خبره دو ډیره فائدہ منه خبره دو خو افسوس کچا دا کوشش وکړو او دا رژیم نه پوتې نشي امیشتو سے ممون شیو امام تیر شوی دا حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا ډیر اوچا تعلیم تیر شوی دا ادیتا کتابی شی حدیث کتابی شی طویل شي امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیث شی ټول مؤمنون شی مشر چاله ډیر علم ور کړی ډیر حدیث په ور کړی وی هغه سفیان ثوری رحمت الله علیه دا دمر اوچا سړی وو چې دا کیم بخاری دا بخاری کتاب دا بخاری شریفه ورسره ترمذی شریفه ابو داود شریف دې په استدونه شتر شوی دا دمر او چات لوی مرتبه سړی وو د استدون د امامونی استوته شوی دا د متعلق کړدنی چې خپل واقعیا بیانوي ویای چې یو ورته ز په سفر باندې وته د حج بیت الله شریف د پره چې زه حج بیت الله شریف وکا په ځراونو پلیار شه مزال می کړو چې پلیار شه یو کاسه سره ملاو شو چیرته سه اے امام حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه چې ترونی او چې ته وی چې زه خاج تجربه
چې مو ته د خایته سا ته چې تاسه پیزا خایته دریما چې مش په ودی باندې سره راون شوي مازال کی بیت الله شریف طوافینا مې وکړل هغه مناسک حج مناسک ادا کوي په داخ ټیم شه د بیمور شو چې کله بیمور شو سفیان ثوری رحمت الله علیه ویایي چې مو خپل علاج په کولو آخري ډیر خراب شو و چې مو به ته چې وصیت وکا سو وصیت کې و چې ته وی چې دا وصیت مې دا کمر شو امو پمو د جنازه وکا امو د کفن دفن انتظام وکا خو بل خبره دا وروا چې کله مقبر ته ور بچوي جنازار باندې وکي خلق منه لوټ شي تا نه ساما ایواده کې د مقبر څنګه کښنا دا کې ته بیلی کلی دی چې میر پلور وفات شي بیبي وفات شي بچي وفات شي نو طریقہ دا غادو چې ډایرک چې کله مینځ وشي دعا وشي خلق ونه راون شي ا قبيله ولا خلق تسینا د قبرستان لا ای قبر څنګه دا نزدیک شنی دا مردا سنا اغه زړه نشي پتامي زړه نشي مضبوط وي پدا ټیم باندې ملائکه وته رشي نکیر منکر آپ پښتنه مې نکو ما ربک ما دینک ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق پښتنه مې نکو چې کله د قبر څنګه شک نوس وي هغه سړی دیندار وي بیا زړه لشي جواب رغبر کوي شي نو سفیان ثوری رحمت الله علیه ویایي چې ز قبر څنګه جنازه وشوا خالق دعا وشوا خالق لړل چې زده قبر څنګه نوسیا چې په داس ټیم باندې مو باندې الله خبر واستو چې په خیبر باندې روغلو سترګې مې پټې شوې چې زه په خیب شوي نه چې هغه سړی سو چې مو د کفن دفن تنظیم وکړو جنازې مين مې باندې وکړو عملګری چې مسره خای ته روغلی وو وی چې امید له په خیب شوي نه چې او شنه تقشین بغدا او په بوخ شه نه چمنی نه دی او په چمن شه دا چهل قدمی کو تحت زراوندا خوشول سفیان ثوری رحمت الله علیه تویای چې مو ځخ په وکړو چې د الله بندا دا چیرته دا کیمته دا سکه دا دی کوي وی چې هغه سړی متویای چې او سفیان ثوری رحمت الله علیه ته ورسا ته ضرورت متنشتا بس ځا الله کامیاب کړه څنګه کامیاب کړي وجتنه ویني دا شین بوخچه دا چمنی نه دی الله مت د مارګ نه بعد ډایرک ز جنت ته داخل کړه په دا جنت شه زګرزا تو ته ضرورت نشته ته ورسانه را ته مې دې پر اکشن ولای وی چې کون دی ملائکه ارسی چې ز جواب ورکا خو وی چې جواب ته خبره پته نه شو زن ډایرک چې څنګه وفات شو جنازې مینځ وشو خالق الرزاق الله پاک ډایرک جنت ته داخل کړه دا شن بوغینه چې دی دا نامو ته جنت تا دا چمنینا سفیان ثوری رحمت الله علیه ته وی چې د الله بندا په دنیا شي د تشی کړی وي چې نن د الله جنت دیر کړو دا بوغینه دیر کړل دا چمنینا دیر کړل په دنیا شي د څه کړی وي سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې تا ویل چې قبرستان شي قبر څنګه نوسیا الله خیب اربند رو واستو زه خیب شي خبینه وینا وی چې تا وی چې سفیان ثوری رحمت الله نه عمل پته خونه ته لګي خو یو دا عمل په مشه وو چې د رمضان نه بعد رمضان میاش په تیر شوا شوال میاش شپږ ورځې مچتانه دی پېژدلې امين ولې شپږ ورځې دي مو تاسو خبره ون بیان په دامن دی وکړو چې دا شپږ ورځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملي دي چې رمضان ورځې سړی دیش ونسی پای نه بعد بل میاش راونه دو چې ته شوال دا میاش د شریدو او ورته تیر شوي دروي شورې پوتې دي پدا دروي ش دایو میاشه چار شپږ ورځې ونی ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نبی سلام فرمایي من صام رمضان چا چې د رمضان ورځې ونی ولې بیا فرمایي ثم اتبعه بیا ان بعد دغه تبدوري وکړه یعنی ورځې ونی ولې سته من شوال د شوال شپږ ورځې نرا ونی ولې نبی علیه السلام فرمایي کان کصيام الدهر کله و دا انسان داستا لکه ټول عمر رجانی ولي وي وچه مو آره جانو دو پرشدلیه که چیره می رمضان رجو ونی ولی ادینا بعد اشپیج می نالا ونی ولی وچه اللہ پاک متعدی پوجه سر دا جنات رو کرو نمویدت منه که چیره میشتو شنشنی وائی یا مزدیرادو یا دیکاندورادو یا کاروبار دا یا نکاریدو یا ڈیوٹی دو نشی کرائی
نو مې عزتمنې میشته خو دا کړی شي ښځینه ته خو ویلی شي ښځینه د دې غا ډېر تکړه دي چې میش هر یو سړی خپل کیر ته سړی درې مې کیر شوی ته ووایي چې نه وي په سفر باندې دلته ډیفټي باندې ټلیفون ورته وکړو چې او داسې شپې ژرېږي دي د رمضان نه بعده داسې سفیان ثوري رحمت الله علیه لوی بزرګ ولي ولاده خو دا دمنه بزرګ تېر شوی ده یو بل عالم دا عبدالله ابن دینار رحمت الله علیه عبدالله بن مالک بن دینار رحمت الله علیه هغه وی چې مو په خیب ولیدلو سفیان ثوری مې په خیب ولیدلو وی چې ته مې ویل دا چې الله سره سره وکړل ته خو لوی بزرګ ولی الله لوی امامونی استوس تر شوی او لوی بزرګ ولی الله تر شوی الله سره وی ته ویل سفیان ثوری رحمت الله علیه وی ته ویل چې زه خو د صحابه کرامي او د پیغمبر اسلام په میان شنو شه الله داسه سره وکړل چې څنګه زمړ شو ځا الله پاک ډایرکټ بیتلا یو طرف ته پیغمبر دا صحابه دي په میان شه زنوسیا دامره او چات سړی تر شوی دا اده خبره کو چې م په خپل سترګې د خبرې دلو چې پرسنه چې الله صد سره وکړل وکړه صلات ویایي چې مو خو د رمضان نه بعد شپې ژنې ولې په جسر الله پاک متداغه جنت رکړو نو دی وجه نه عزت منه په چار دغه دو کمی خپل نشي کړای شزینه ته خو ویایي اده رجمنسي مو عزت منه دامنه فائدہ دو نبی اسلام فرمایي چې لکه ټول عمر رجاني ولي ټول عمر هاي رجي متو د فضایل بیان کړ چې مشکان شریف شادی می چې ورجه سیکونسي لکه د مزکه د اسمون په مابین شه دامره به د انسان دامره مزال دامره به لري د جهنم نه دې مثال درکا واقع چمن دا پاغه چمن شیر بال کې او شغان د کمرے لارګي وروړي او بالي کې سړای نږدې ورنوسوي اسيزي او کچره د دې نه دال کې وتښنا مخ بیان شي دي په دې نه وریا کې ګیر څنګه وتښنا بکی تو یا مت ناراسي یا جهنم کو ډیر سخیر دا چې ته دامنه د جهنم نه لری شي چې د مزکه د اسمون په مابین شي 1500 کله مزال دا دامنه د جهنم نه لری شي نو ځین داس بیا چې جهنم ته بالکل نه داخلوي نه جنت ته داخلوي او بل حدیث په عمر سم فرمای لکه کوړاغه بچای چاغه وشي هغه پرواز کو زر کلا حیات الحیوان یو کتاب دا هغه لیکي چې د کوړاغه په ټوله مرغونه شه ډیر عمر دا په ټوله جناور شه یوت عمر دا وچ زر کلا مزال وکو وچ دامر به انسان د جهنم نه لري وي ایوره چې پوجا سره ادا سره ځان له قدر شي نو په چار دا د عزت منه په دا خبره باندې مجامل وکي الله دا عمل کول مشه توفیق نصیب کو یا الله می ګناه معاف کی حاضر مجمع سے چا څه قسم حاجات یا الله ګرای کی مشکلات یا الله خدا په خوشي بدل کی یا الله اے رمضان مبارک میاشت په میشته راشو یا الله دا رونه میاشت کې مده لګیا دو خدا په داسې میشته د شپږ ورځې توفیق مو میشته نصیب کړي او یا الله دې میش په ملک شه په د وطن شه امن ورولې یا الله امن قائم دې یا الله وګرځوي او یا الله خدا پاک میش ټوله په خپل مابین شه مینه محبت پیدا کړي یا الله میش ظالمونه ظلم نه وسوته یا الله میش په خپل ظالمون ما کې یا الله میش د عبادتینا د تلاوتینا د ذکرینا خدا په خپل دربار شه الله قبول منظور کې یا الله مش پټوله عمل شه اخلاص پیدا کې یا الله ریا د تکبر د غرور نه خدا په کمیش وسوته کیم خلک جمع سره تعاون کو نلکې تنظیم کو وشي تنظیم کو بلتش تنظیم کو یا الله وہ دنیا خیر سے بدلے نصیب کی یا اللہ کرینا خدا پاک عبودی کی خوشولی خدا پاک نصیب کی یا اللہ مشتہ جماعت خدمت خدا مشتہ نصیب کی اور یا اللہ تم مجھ نے ردیشے اور دی مش په حال بندو یا اللہ رحم کے للہ رب العالمین